ګرانو کتونکو نو ښار کې اوړو ګرانېدو یو خبر سو چلېدو او یو پابندي راغه معمولي هغه اوړو کې اونچ نیچ هغه خو راغو خو دلته کې زمونږ په دې نوښار کې روټونه پتاسې جوړې شوې. تاسو یقین وکئ دا روټۍ به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو روټۍ هغه د نیمې نه کمه کا. نو اوړو توړه که فرض که 200-300 روپۍ 1500 ګرانه شوې وه. نو د دای روټۍ چې کوم طریقې سره او په کوم وزن باندې دا روټۍ دی ورکوي، د دې مطلب دا دی چې تنورونو والا دا اوړو توړه دې ټیم کې د 2500 په ځای 15000 روپۍ ته ورسوله. نو دا انتهایی ظلم دی. نو ښار کې د اوړو د ګرانېدو له اوړو د باندې د بندش هغه خبرونو چلېدو سره اوړه خو ګران دي، هغه معمولي ګران شوي دي، خو هغې کې د تنورونو چې کوم مافیا ده او د تنورونو چې کوم کردار او شروع دی نو دا افسوسناک دی. موږ په دې باندې ټولې انتظامیې نه د هر علاقه کې یو مجسټریټ ناست دی، اسسټنټ کمشنر ناست دی، کمشنران ناست دي. دی له پکار دا دي چې تنورونو ویزیټو کې یو فوډ والا چته ناست دي. لکه د معمولي روټۍ چې کومه روټۍ به دی خرڅوله نو هغه روټۍ دی 4 میسې ته او 3 میسې ته رسولې ده. نو دا کوم قانون دی او کوم ریاست دی؟ شته چېرته حکومت تپوس کولو والا څوک شته؟ افسوس راله راځي په دې باندې چې په دې نوشهره کیمپ کې جي دا مخامخ مونږ ته نه روټۍ راوړو دلته دفتر ته. تاسو یقین وکئ پتاسه ده. نو کوم ځای کې چې د اوړو د توړې قیمت هغه خو عام طور باندې 2200-2300 لا ډېر چې زیات ګران شو نو 2500 ته دی ورسي. نو تا ته د 500 ته او 4000 ته رسول اختیار چا درکړی دی؟ نو دې ټایم کې باقاعده تنورونو لري ریلیف ورکي. دی د خپل وزن کې اونچ نیچ راولي. موږ دا نه وایو چې دی د په 2500 سواري او په 2000 دی خرڅوي. خو دا ناجایزه ده چې ته هغه روټۍ دې قیمت ته دې وزن ته راولي چې د اوړو توړه د هغې په نسبت باندې هغه په 15000 روپۍ ته خرڅې. ځکه چې دا خو ډېره زیاته لکه وزن ته دومره کم کې چې هغې نه بالکل پتاسه جوړه شوي. نو زه انتظامیې ته ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې ازراه کرم د دې هوټلونو او بیا خاص کر زمونږ د تنورونو چې کوم دې ټایم کې حالت دی هغه افسوسناک دی. روټۍ ډېر لوی اهمیت لري او هر څه نه به سړی پاتې شي، خو د اوبه او روټۍ د دې نه بغیر ژوند نه کېږي. ما ویل چې په دې باندې خبره وکړو، خپل انتظامیې ته دا خبره ورسوئ. دا چې تاسو یې کوم اورئ نو دا ویډیو ډپټي کمشنر ته، وزیر اعلی ته او متعلقه کسانو ته ورسوئ چې سبا دلته د بازار کې زمونږ انتظامیه ګرځي.